روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. علي حیدر سلطان خیل یم. ملګرو، دا زما د چیري بوټي دي او نن سبا دغه څو ګلونه سپړلي دي او څه ګلونه سپړي. نن په دې خپل باغ کې ګرځېدم نو ما وی راشه چې د خپلو ملګرو مینوالو کتونکو سره د چیري په حواله باندې څه معلوماتي خبرې وکړم. ملګرو، چیري داسې میوه ده چې دا په یخ وطن کې کیږي، په یخ علاقه کې کیږي او په ګرمو یا نیمو ګرمو علاقو کې دا پیداوار نه ورکوي. دا زما په باغ کې دي او ډېر ښه میوه هم کوي. د دې د شاخ تراشۍ طریقه چې کومه ده د نورو بوټو نه لږه بدله ده، ځکه چې دا په روسکنۍ څانګه کې او یا کومه چې په تیر کال باندې دوی کومه څانګه کړي د دې په یخ کې تر 3 انچو یا د 4 انچو پورې په دې مابین کې ګلونه کوي او د دې نه پورته بیا څانګه خالي، یعنی په هغې کې بیا ګلونه نه وي. دا وګورئ تاسو، کومه چې دوی په روز کال کومه لوی شو دي، کومه عمل یې کړی دی، نو د هغې په یخ کې 3-4 انچو کې د دې ګلونه دي او باقي څانګه خالي ده. نو د دې شاخ تراشي په دې طریقه پکار دي چې دا په دې ځای کې کټ کړی شي او دغه کومه چې ګلونه نه کوي دغه څانګه د دې نه بېله شي او په روسکنۍ څانګې، زړې څانګې په دې باندې پرېښودلی شي، نو په هغې کې دا میوه کوي. نو چیرې یو ډېر ښه ذایقې والا میوه ده. د دې ذایقه هم ښه ده او په ډېرو بیمارو کې د دوایۍ په بطور دوایي هم دا استعمالیږي. نو که ستاسو علاقې یخي او هلته کې واوره پرېوځي داسې علاقې، نو تاسو هم هلته کولی شئ چې د چیري بوټي وکرئ. دا په یخ وطن کې کیږي، یعنې ګلګت او چترال داسې علاقو کې، یعنې زمونږ سوات کوهستان، دیر کوهستان او زمونږ بردیر کې چې کوم ځایونو کې واورې پرېوځي، هلته دا تاسو کرلی شئ. د دې ډېر ښه بوټي او ډېر مضبوط د ډېرو کلونو دپاره دا ولاړي او پیداوار ورکوي. نو ما هم د دې څه بوټي لګولي او غوښتل مې چې دغه څو معلوماتي خبرې ستاسو سره شریکې کړم. د لوی الله په امان.